خو د هغې باوجود هم د هغې ضد دی چې د دې ځای نه موږ ده وړو. نو ما ویل چې یاره حاجي صاحب هم راشي چې دې کې هغه راته دا وي چې دې کې یو لیټر شوی دی، لیټر د ډي جي ته کړی دی. چېرې دې ځای کې موږ خوشحاله نه یو او د دې ځای نه دا دفتر شف شي. نو مزید چې کوم دی د دې مالک مکان چې کوم دی چا چې دا ځای په کرۍ ورکړې ده چې دغه لیټر باره کې هم پوهېږي چې دا لیټر کوم ځای ته تللی دی او دې کې کوم ورځې دغه دي او دې وخت کې بیا خو خدا نه خواسته داسې کېږي. نو ستاسو بقایجات پې څه دي؟ نو لږ د دې مشرانو مخې ته دا خبره حاجي صاحب لږه کېږدی چې د لیټر اصلیت څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم ځکه چې فردن پر رحیم نو زه پېژنم هم نه او دې څیزونو سره مې ډېر تعلق هم نشته دی. بهرحال ستاسو د ټولو شکریه ادا کوم. ملګرو دلته کې دا ځای موږ ته الله تعالی راکړی دا تاسو چې وګورئ نو کله چې د ګړي حمید ګل نه راکوشي نو دا د هغې مقبرې پورې دی جي. دې کې بیا یو قوم جي پروت دی، بیا پکې مختلف حصې دي جي. خو تاسو ما ته وګورئ نو چې څنګه تاسو ما وینئ نو دغه شان زما کار هم دی. تاسو ما ته وګورئ څنګه چې تاسو ما وینئ هغه شان زما کار هم دی. جناب دا پاسپورټ والا عرفان صاحب په بائی پاس باندې اوسېده، هلته کې یې دفترو په هغه ځای کې کله چې د پاسپورټ په 2016 کې 400 ته راته امیرمقام صاحب نه دې هغه کړی و افتتاح. نو ما لکه سره راغلی وم، ما نه ځای غوښته. ما ورته چې صاحب ستاسو زور زه نه لرم، ستاسو کیسې ډېري، نو ما سره ځای نشته. او دا میا صاحب و او د ماجوکي اوس په انشاءالله چې وي نو هغوی راغلي، ما ځای نه ورکړی. بیا په 2019 کې عرفان صاحب ما ته راغی او ما ته 6 میاشتې مینت کړی دی. دا صاحب کالجو الشفا دا غون خیالم جي دا صاحب چې کوم دی د هر څه نه چې کوم دی واقف دی، دوی ماله راغلی دي. او ما ته وویې هلته په 62-65 هزار باندې چې کوم دی هغه دفتر و. ما وله جي په 40,250 ته که 2050 42,500 باندې صاحب دا ما ورکړی دی. بیا ما ورته زیات وی قومي خبره وه بس راله وشوه. دوی دلته ما سره و. اصل کې په اسلام آباد کې یو ډي جي صاحب و، په هغې وخت کې د ده ورسره تعلق و. جناب اب ورله په یو ټیلیفون ته راته زه اوس په دې نه پوهېږم چې څنګه ډي جي صاحب د اسلام آباد نه دلته په یو ټیلیفون ځي راځي. 3 ځله ورسره د هغه ملاقات شو. 6 میاشتې چې کله تېرې شوي نو د بیا دلته کې روانې ما سره شروع کړ. ډي جي صاحب یې راوغوسته او دلته په بایپاس باندې بیا چې کوم دی نو دوی یو نوم دی هغه مانه نه راځي، هغه سره خبره وکړه او دوی دا شفټ کو. هغې سړي ته چې کله لاړل خو د قدرت کار دی، د معامله د اسمانه ده، دا خو په دې باندې نه ده صاحب. داسې کار وشو چې هغه ځای کاغذ نو شي واپس شو. چې کله واپس شو نو ما څه چلو کو، دې سړي ورسره د یو زنانه څه مسله به راغلي، تاسو وګورئ د باندې کیس اوچلېد. کیس پې اوچلېد، په هغه کیس باندې دې څه شو بیا ټرانسفر شو. دلته بل د نوشهره یا د مردان یو صاحب راغی ډیوټي کوله. زه صاحب دفتر ته نه ځم، یو تم نه ځم. پاسپورټ وړلایف فیشري دا ما سره دا سکول تاسو د ټول نادرانه تپوس وکړئ چې دې راځي. زه نه ځم جي، نه ورځم. که داسې یو معزز خاص سړی راشي نو دې ملګرو ته چاته ویم چې دوی له دغه وکړي چې مخکې شي. بهرحال دوی د دې نه لاړل، بل سړی راغی، هغه ټایم تېر که بدل شو، بل راغی، عطاالرحمن صاحب راغی، بدل شو، بیا جي بل راغی، بل یو ښه سړی راغی، هغه نعیم صاحب و جي، کېدای شي تاسو یې پېژنئ. داسې به یې کتل ګرځېده به چاله، مطلب چې هغه کارونه چې کوم هغه بس بل شان سړی و جي، هغه بلې محکمې ته بدل شو. دا صاحب چې څنګه یې زه کړولې مخکې تاسو وګورئ ټرانسفارمر ما لګولی دی، د 25 نه 50 کړی دی ما جي. ما دله 3 پیاز ورکړی و، هلته ده سره سنګل پیاز و جناب. دلته کې چې کوم دی 14 دوکانونه دلته ما په 24 ګنټې کې روان کړي دي. دا دیوال چې تاسو وینئ دا ما 2000 لر کړی دی. ما پې 16 لاک روپۍ لګولي دي. خو قومي او خبره راغله وه، بس ما وکړل. 3 کاله پوره شو جناب. چې 3 کاله پوره شو
دی ما ته وی چې مال به 2 کمرې راکې. دلته صدیق اکبر صاحب به تاسو پیژنې د 400 بازار دی د مظفر لوار نسیو دا هم ښه سړی و. دلته راغلی و را بدل شوی و. ما ته وی چې یاره ما سره به اګریمنټ کې ډي جي صاحب لیټر کړو صاحب او هغه ما په سراغې په زور باندې د هغې دغه ما سره شته. هغه ما ته راوړو چې ما ډي جي صاحب شاړي تاسو ما سره اګریمنټ وکړئ. ما 3 کاله اګریمنټ کړی جي. کم ما ته وی چې 2 کمرې به راکړې ورلایف لما جي په 15 د څه کرایي ده ما کرایه د ټولو نه کمې دي 15,000 20,000 او دوی را باندې جي کارونه هم کوي. نور ما ته وګورئ نو سوال نه کوم وګورئ جنګ هم کوم چې ودرېږم نو بیا ولاړ یم. دا خبره پکې او انشاءالله دونه پاور شته چې بس خدای ته پته ده. نو داسې کار شو جناب چې کله ما اګریمنټ وکړو د صدیق صاحب 1 کال تیر شو بدل شو. دا مسلمان د آخر زمانې بیا راغی 1 میاشت 40 دن شوي دي د پټ لیټر کړی دې څونه کارونه چې په پاسپورټ کې شوي دي. اوس بیا ما څونه کار کړی 1 کال چې شو 2 کمرې مې ورکړې یو مې برنډه ورکړې ده د هغې 15 نه 20,000 روپۍ کرایه څومره چې ده اتب زه نه اخلم او دې کې مې ورته کار هم کړی جي د 2 لک روپو. ٹھیک شو جی. کال چې پوره شو دی راغی د پټ لیټر کړی دی. څنګه لیټر یې کړی؟ لیټر یې کړی دی ډي جي صاحب ته. هغه ته یې لیکلي چې زما د دفتر چې دی دې کې ویټینګ روم نشته جي د زنانو. نو دا مخکې پکې کم ولې نه و زه به تاسو ته وښیم که نه چې دې کې شته که نشته شته پکې جي قصدن. بیا دې کې چې کله را ټاکې تاسو وګورئ د سکول دې برنډې ته جي دې کې هم ټاکې شته. داسې ټاکې جوړې شوي دي. هغه غټ د ما ته غږ نه دی کړی چې یاره دا کول غواړي. نو هغه څیزونه دقه خبره ده. بېګا د شپې زما د خالي د دې 2 ورځې چوټي جناب هفته اتوار په دې کې زه دې ته کار کوم. دا ملګري مې لګیا کړي مې ویټینګ روم والا جوړ کړی. تاسو کو دننه وګورئ چمن یې ډېر غټ شوی دی نالې ټولې ګنده دي صاحب دا کومه نو بره په کیم پاکوم کله کله دا کار کوم. نو بېګا ما کړی دي څه مې کړی دي سفر مې جوړ کړی دی جي چې دا خبره ختمه شي. نو هغه را باندې څه وکړل لیټر یې را باندې کړی دی وایي د دې ځای نه بیا مې د هلکانو باندې د هر څه راوړل ما زه خو دغه شان سړی مې خلم وتره نه دا سړی راغلی دا او زه یې مجبوره کړم. ما ورته چې صاحب زه د دې خلکو زور نه لرم دا غټ خلک دي هرې پارټۍ والا چې دي خپل ځای دي که جمعیت دی که نون والا دي که لبیک دی زه خو دغه شان سړی چې ټول عمر مې همداسې غلی تېر کړی دی. ما ده ته بار بار دا مې وتی چې ما مه خایه که دې ځي نو دا 2 کالو د ما سره اګریمنټ دی دا یې تېر کړي. جج صاحب هم راته دا وایي او دا نیب والا هم راته دا وایي چې صاحب ستا پیسې څوک نشي خوړی غم مه کوه. زه ورته وایم یاره زه به څه وکړم بچې دې مې وهي ودي وهي ده به دغه زوري او نور چې دې سره ځي په هغې به تاسو ښه پوهېږئ مشران خلک کې ښه پوهې خلک کې چې دې سره ځي. او ما خو کیمرې لګولي صاحب دا ځای چې نن د بجلۍ د وجې پاتې دی دا زه چړقاوم. پیمه ټیکس چې دی زما کلیر پراپرټي ټیکس چې دی زما کلیر انکم ټیکس چې کوم دی زما کلیر. نو نور خو صاحب څه کولی نه شم او نور چې مې څه پټ وس کېږي حکوم او تاسو کې چې کومه پارټي م ته کړی کوم هم ته کړی نو زه د تکړه سړي ملګری یم. او ګورې دا نه چې سبا سره راشي بیا ټوپک رالم جي بیا خفه کېږم. نو زه د هغه خلکو ملګری یم. دوی ما ته اوسه پورې 1 لیټر هم نه دی کړی 1 لیټر هم چې جي دا کار کول غواړي. څونه اګریمنټ یې شي ما سره نشته او نه مې په دفتر کار شته ځکه تاسو ته دې کرایه نه وښیم او دې نه تاسو ټکسونه کټ کړي نو څه هم پکې نشته. خو بس یو قصه د صاحب روانه ده دقه شی دی او دې سړي را باندې ډېر زور کړی دی. بیا دوی ورغلي دي او ته په قار شوی دی بهر ما پسې نو ما ورته چې صاحب زه خبرې نه شم کولی په هغه وخت کې مې جذباتي خبرې کړی ما دا خلک بوي چې دې خپل مفادو پسې ځي بیا راته وایي چې زه باندې پکدم مخامخ ناست دی وایي دا به کې نو بېګا مې دا کړی خو را باندې بندې لګولې بس بیا مې پرېښې دي.